الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. وقال الإمام الترمذي زاد على هذا وشاهديه وكاتبه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزانو، اللہ د معاشرے د پاک ساتلو د پارا او معاشرے د اختلاف او د جدل د بچکولو د پارا او د یو بل پمینس کی د یو بل د پارا د عناد نه پیدا کېدو د پارا الله ډیر بهترین قوانین وضع کړي. د شریعت په هر یو حکم کې بلاشه حکمتونه وي. مولا سړی چې په منبر یا په درس باندې کم حکمتونه بیانوي، دا صرف هغه حکمتونه وي چې مولا ته پته لګي. کم حکمتونه چې الله ته معلوم دي مولا ته نه دي معلوم، هغه بے شمار دي. جنت دا یو پاک ځای دی او دې ته د انسان پاک ساتل ضروری دي. کله چې انسان پاک نوي، په انسان کې ناکارا اوصاف اخلاق رذیله پکې وي. لکه څرنګه چې جمعات یو پاک شی دی، پاک ځای دی او د انسانانو د لاس لاندې دی. جمعات عرش کې نه دی، جمعات په اسمانونو برم نه دی، زما استاد لاسه بهرم نه دی. خو سره د دې چې مسجد زما استاد لاس او ملکیت خوا کې دی، خو چې کله سړی پلیت وي، نجس وي، لړلی نو جمعات ته خپلم نه ځي، او که څوک یې بوزي هم دی نه ځي، او که بیا دی ځي څوک یې نه پرېږدي. ځکه چې جمعات پاک دی، د انسانانو د لاس لاندې ځای دی، خو سړی پکې ناپاک نه پرېږدي. نو جنت خو ډیر پاک ځای دی او د انسان د لاس لاندې نه دی، د الله قدرت دی. نو چا کم ځای ستا خپل اختیار کې دی، هغې کې دي. نو چې کم ځای ستا په اختیار کې نه دی، هلته خو به دې د سره څوک پرېنږدي. هغه ځای له به سړی هله ځي چې په هغو اخلاقو، په هغو اوصافو سړی متصف شي. د تمام اخلاق رذیلونه، د ګندګیونه انسان پاک وي، بیا به سړی حق ځای لځي. نو الله چې څومره حرام ذکر کړي دي، ممنوعات ذکر کړي دي، زنا ده، قتل ده، سود ده، جواری ده، غیبت ده، حسد ده، کینه ده، بغض ده، حرام دي، شراب دي وغیرہ وغیرہ. دا ټول هغه سیزونه دي چې دا ګندګي دي د شریعت په نظر کې، او دې ګندګیو سره سړی جنت ته نشي تللی او نه الله او ملائک پرېږدي. ولې؟ دا ځای د ده په اختیار کې نه دی، جنت په اسمانونو کې دی. جنت د انسان د دسترست او د اختیار نه بهر دی. نو الله جل جلاله دا غي د پارا شرایط ګرځولي دي چې اے انسانا ته چې کلا زما مهمان خانه لرازي،
نو تاکہ با ہیچ قسم تا ہغا رزیل خویون نہیں، تبا گندگے نا پاکوے، تبا دا ممنوعاتو چی چمرا محرمات دیستا لامن بداغے نا پاکوے، او کچرے نا پاک راغلی ایمان در سرو نو بیا بد جہنم کی صفائی کی گی۔ ولی انسان سرزر دے، سرزر چکل خراب شی، دی سرا چکل گڑونو شی، نو بیا سرزر زرگر پا بٹے کے واچوی، ور باندی سور کی خی و خٹ کوی، ٹولا گندگی تے وسوزی، پاک زر پاتش۔ اے انسانا بیا بد رب العالمین صفا کئی، پس د صفائے نو بیازے پلیت نہیں، نو پاہگو پلیتو سیزنو کی یو شید ربا او سود، دا لوئے حرام دی دا اللہ جل جلالہ پا قانون کے، نور و حرام و سارا سارا، دا ہم یو انتہائی خطرناک شید او حرام ولی دی دا دیہ لکہا حکمتو نبی اللہ تا معلوم دی چی چمرا انسان تا معلومی گی دا غخپل بساطو دا علم مطابق لوی نقصان دا دے چی معاشرہ دے سر خرابی، معاشرہ کی خلق صرف دا مالدار و مرہون منت پاتی کی، تمام تر اختیارات دا مالداران و خلق و لاس لورزی دا حقو مرزی دا چی شاید سنگ خرچوی و پسوی خرچوی، مالدار سڑے پچا رحم کئی او پچا رحم نکئی، مالدار سڑے دا چا زندگی برابر اول غواڑی او دا چا خراب اول غواڑی، پا کلی کی با یو مالداری سوکی چندے خواہ اغلب قرض نور کئی، اغلب پیسہ نور کئی، او غریبانان بطول محتاجی مالدار سڑی تا، دینا علاوہ بلا شے علتون پکیری، یو علت پکدا ہم دے چی دو سود او در بعد وجنا حسد پیدا کی گی کینہ پیدا کی گی پزڑن، یو سڑی لتا پیسے ورکڑی دو غربت دو وجنا راغتانا قرض غواڑی، غریب سڑے دا امداد قابل وی کہ اگر دا وحلو قابل وی، اگر دا امداد قابل نو چکل سود پا معاشرہ کے عام شی، نو چکل تالا یو سڑے راشی و اگر خپل غریبی ذکر کی چیر جی ما سرا ہو دیر مجبوری میں دا، مور می بیمار دا، پلار می بیمار دے، تکلیف دے، مشکل دے، بات دے، باران دے، پمنگ باندے دیر مصیبت تے بچولا می ایت شے نشتا، نو پکار دا دے چستا پسڑے کے جذبہ دا ایثار او دا قربانے او دا ہمدردے راش، خو چکلت سود کئے نستا پسڑے کے جذبہ دا قربانے نرازی، تالا چکم سڑے محتاج راشی نو تسڑے کے وہی چی گا کرا گئے، گا کرا گئے استا با دعا او استا با خواہش دائی چی ربا دغا سے خلق نور پیدا کے، نور مصیبتو نا پیراولے، نور مشکلات پیراولے، چی دا خلق مال راضی و دغا سے ماتا محتاج ہوئی، نو ہمدردی خو یوزل ختم، زڑکے ورطراشی چیر جی بس دلا اس پیسے ورکا ورطا ہوئی چی زبطال 10,000 روپے در کما، خیر دے پروانشتا محتاج ہے، خوشپگ میں آشتے پس بمالا 15,000 روپے را کئی، پکار خداوا چتا ورطویلی وے چی دا 15,000 روپے فی سبیل اللہ والا محتاج ہے، غریبی ہے، کمزور ہے، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا سمعنا، خو دا دے خلاف ستا پسڑ کے دا جذبہ پیدا کی گی چی دا سڑے خم محتاج دے، دا اس ہر قسم سود منی، دلا پا 10,000 روپو چی 10,000 ہم اخلی دے منی، زکا چی مجبور دیر دے، سڑے کم مجبور دے اگا کم سود منی، زد تالا در شما و زما دیر مجبوری نشتا یار اچھا چل دے زدا پی خوار پوری زما چکر لگاو ما یو 2,000 روپے میں پکار نو تا چی ما تا ہوئی چی پا دی 2,000 روپو باندے با 10 رازی پس مالا 500 روپے را کئی،
نو کدی شي زه ومنه. خو که ته ما ته وایي چې په دې 2000 روپو باندې بعد ته ما ته میاشت پس 2000 نورې راکوي، زه دین چې مړه ورکې کاډو چکر نه لګوم. زه دومره سود څنګه وي؟ خو که زه ډېر محتاج وم، زما مور بیماره وي، زما پلار بیماري، ماله په کور کې مرض پروت وي، بچی وي بیمار وي، نو په 2000 روپو باندې که ته ما نه 2000 روپۍ غواړې هم زه مجبور یم چې ویې منم. نو د همدردۍ په ځای باندې سړي ته زړه کې خپل لالچ د وجې نه د هغه همدردي ختمه شي، بلکې د هغه د نقصان دپاره سړی غور کوي چې یاره جي دا خو انشاءالله زیات هم مني، په ده باندې لږ زیات کوي. نو الله دا شی حرام کړی د دې وجې نه دی چې انسانانو ته په دې کې تاوان دی. زه په هره جمعه کې تا ته وایم چې انسانه ستا د زندګۍ جوړولو دپاره ته د الله بنده او بنده الله ته ډېر ګراني. الله جل جلاله ستا د محفوظ ساتلو دپاره 1,40,000 انبیا راولېږل، ستا د زندګۍ خوشحالولو دپاره او د آخرت جوړولو دپاره آسماني کتابونه راولېږل. ستا د دې زندګۍ او د هغې زندګۍ جوړولو دپاره الله عذابونه را نازل کړل. د عذاب څه را نازلوي الله؟ عذاب کې مقصد تنبیه وي، سزا بندگانو ته مقصود نی، تنبیه مقصود وي. کچره سزا مقصود وی نو ډیر ځله په فرعون باندې عذاب براغه، هغه به موسی علیہ السلام ته سوال وکړ چې یاره بس موږ به دې نه پس بیا داسې نه کوو، خو الله ته سوال وکړه چې موږ نه دا عذاب لري. الله به ته عذاب لري که ولې؟ مقصود عذاب نه و. که مقصود عذاب وی الله به ورته ویلي وی چې نه خبردار، زه چرې هم دوی نه پرېږدم، خوند راغلی دی، دا مزې پې اخلم، خوند را کوي چې زه دوی له عذاب ورکم. نه الله له خوند نه ورکوي. الله جل جلاله ته ښه پته وه چې دا خلق نه مني، خو بیا به هم د موسی علیہ السلام خبره ومنله، شی به واپس غر به ور باندې اوچت که، ورته وبوي چې ومنئ دا کتاب. هغه به ووي چې یا الله داسې د یوه سجده به یې لګولې وه او د یوه سترګه به یې بره غره ته غړوله چې را باندې راوایي نه چي په یوې سترګې سجده، یا الله بس منو، الله به دې غر لري. ولې؟ مقصود عذاب نه دی، مقصود د خلکو ټیکول دي، تنبیه مقصود دی. الله عذابونه هم زما استاد ټیکولو دپاره او جهنم نه بچ کولو دپاره رالیږلي. زما استاد یو بچی دی، هغه د کمر په غاړه ولاړ دی، د بجلی کمبې ته خیږي. ما او تا غله په دې یو مخ بل مخ باندې سپېړې ورکو، د هغه جړا مو مقصود ده، د هغه خوږولم مقصود دي؟ نه، زمونږ مقصود تنبیه دی چې دا بچی مړ نشي، غټ تاوان نه بچي. نو الله جل جلاله چې دا څومره ممنوعات و محرماتو باندې امر کړی گویا کې نہیں فرمایلی دا. الله جل جلاله انبیاء را لېږلي دي، الله عذابونه پې را لېږلي دي، الله دمکیانې انسان له ورکوي. الله جل جلاله جهنم پیدا کړی دی. دا هر څه د دې دپاره پیدا کړي دي چې خلق د دې عذابونو، خلق د دې اور نه ویریږي، خلق د دې مشکلاتو نه ویریږي او دوی منشي د ناروا کارونو نه او دې ښایسته جنت ته راشي، دا اعلی جنت نصیب شي، دا ښکلې حوري نصیب شي، دا ښایسته غلمانې نصیب شي، دا ښایسته میوې د جنتونو نصیب شي. بچی باندې چې سړی سکول وایي، سړی ور باندې علم کوي، سړی ورته ښه کاروبار جوړوي، سړی بېعزته کوي. فضول مگر زه بچیا، نشه مکوه بچیا، لوفرو سره مگر زه بچو، ګوره لوفري مکوه، لاف پیسې بې ځایه مه لګوه. مقصد یې د بچي ښه زندګي وي چې دا بچی مې د اعلی زندګۍ والا جوړ شي، ډیر مال والا جوړ شي،
کل راشی نو اولاد مین مینا چه دا آغا کامل مینا دا، محبت کامل محبت دے، رحم کامل رحم دے، شفقت کامل دے، ہر شے کامل دے دا اللہ. منگا اللہ پہ جندلے نہ دے ولی زمنگا ممبر و محرابنا طول عمر دا مخلوق صفتنا کیگی، منگا دا اولیاء صفتنا اوری دلیری، منگ دا بزرگانو صفتنا اوری دلیری، منگ دا افسار منگ دا شیخانو دا پیرانو دا ملنگانو صفتنا اوری دلیری. منگا اللہ صرف دمر پی جنو چی خالق و مالک دے، کچاہتا ہوا ہے چی خالق و مالک دا وغیرہ وغیرہ دا چی شیدی پا معنی نہ کوئی، بس سوا سندرہ مزدکڑی دا اگے سندر مطابق اللہ خالق تے مالک تے رازق تے متین دے رحمان دے رحیم دے فلا رؤوف تے وغیرہ وغیرہ، غفور رحیم یا ذل جلال والاکرام. اللہ ہر چ کامل دی، پروردگار عالم انسانانو باندی چھ دا ہر طرفنا پابندیانی لگولی دی. اللہ جل جلالہ دمکیانی ولا ورکڑی، کلا دا انبیاء پزریا باندے دمکیانی، کلا دا ملائکو پزریا باندے عذابنا، کلا ور باندے وور، کلا ور باندے کانی، کلا ور باندے قحط سلی، کلا ور باندے طاعون، کلا ور باندے کرونا، کلا یو بیماری کلا بلا بیماری، کلا یو یرا کلا بلا یرا. دا رب العالمین صرف دا دے دا پارا مسلط کئی چھ انسان دا حوارہ بچ کی، دے دا ناکارا عادتن و عملن نزان بچ کی، دے دا نارواو نزان بچ کی، دے دا غور مستحق جوڑ نشی چا مازل کولے دے اگ جہنم ترانشی لکت چھ بچے دن غرین وحی شڑی دغا سے اللہ تا جہنم نشڑی. کل دے پا قحط سالے شڑی، کل دے پا بیمارے شڑی، کل دے پا تبی شڑی، کل دے پا لوگی شڑی، کلا در تا دمکی در کئی، کلا در تا رسول را لگی، کلا قرآن را لگی، کلا حق پرستا علماء پیدا کئی چاگا تالا خطرے بیان کی چی دا چوک دیر زیادی فضیلتنا و فائدے ذکر کئی او دا خطرین نہ ذکر کئی نو دے کے دیر لوی تاوان دے، لوی تاوان دا پلنشی دمرا ثواب دے، دمرا ثواب دے، دمرا ثواب دے، دمرا ثواب دے. ہر چوکتی خبری ہر چا تسبیح راغستی دا صلات تسبیح دمرا صفتنا بیان شوی دی چکی دیشی خلق فرض منز پریگ دی خو صلات تسبیح نہ پریگ دی. خو گناہ چمرا دا دا فلنشی دا گوانڈی سرا دا بد سلوک چمرا گناہ دا، چا پسے دا خبر کولی چمرا گناہ دا، یو سڑے تیر شپلار صرف دا سے کول دا دی چمرا گناہ دا. دینا مسلمان نا خبر ہے صلات تسبیح غیر جی مالا صلات تسبیح ہوا پدے کیا غشے چمرا زلویلیش یر جی دا چورا کاتا کی، یر جی دا څنګه کولی شي، یر دا شمار به پکې پڅ شي کو لګ لګ را مخکې شي چې د بار کسان نورم ځای شي. خپل خو فکر تاسو کې شته دی نه، هلکه لګ را مخکې شي کار یو سړی به رانیسم مخکې شي ځان نه مخکې ځایونه ډک کړي لغوني چې دا کسان ځای شي. نو بهرحال چې دا څومره عذابونه بیان کړي، څومره تکالیف بیان کړي دي، یا عذابونه دنیا کې را لګلي دي یا مصیبتونه را لګلي دي، د دې ټولو نه بنیادي وجه ټولو نه لویه وجه دا ده چې الله دا غواړي چې دا خلق د جنت مستحق جوړ شي. هغه ښکلی ځای چې ما جوړ کړی دی، بهترینه مهمان خانه مې چې جوړه کړې ده، بهترینې ولې مې پکې روانې کړي دي، حورې مې پکې کینولې دي، غلمان دي، هغه مسحریانې دي، هغه متکاګانې دي، هغه اعلی ځایونه دي چې دا بني آدم هغې له ورشي، هغه جهنم ته رانه لاړ نشي. دا د الله رحم دی. اگر رحم نه یو رحم دا دی چې الله جل جلاله سود حرام کړی، ولی سود سره ډایرکټ سړي ته د هغه ځای ټکټ ملاویږي، ډایرکټ ور سره ټکټ ملاویږي.
نو اللہ فرمائی الذین یأکلون الربا، کم خلق چی سود خوری. د سود خوڑلو مقصد دانه چی خیٹی تے چوی، پختو کم قانون دے الکا حرام مخورا. د دې معنی دانه دا چی کنی تش خوڑلے حرام دی دیوال جوڑول پی جائز دی. یره جی مال حرام اغسطی دی خو غجل میں پی جوڑا کڑے، یره ما حرام اغسطی دی خو ہوٹل میں پی جوڑ کڑے، یره ما حرام اغسطی دی خو پلانے کار میں پی سڑک میں پی جوڑ کڑے دینا نا اغسطی خودی دی کنا. خوڑل وہی دیتا چتی وصول کے پہارا طریقہ چیوی چتی وصول کے دا خوڑل دیوال کول، کوٹا جوڑاول، ہوٹل جوڑاول، شراب دی، بینک کے خودل، جیب کے خودل، اولاد تا پر خودل. اللہ فرمائی الذین یاکلون الربا، ربا وی چتا، ربا وی چالا قرض ورکول د یو مدت پورے او بیا په هغه مدت باندې پیسې اغستل. شپږو میاشتو 10,000 روپے در کوم، شپږ میاشتې پس به ماله 12,000 راکړي. کل قرض جر نفعا فهو ربا. حدیث مبارک کے راضی قربان شند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ملیان کمانا خپکی گی گریوان دے کلاو کی. بار بار تنبیح کوم ملا طبقیلا چی ملالا صرف اگا حدیث معلوم دی چی اگا مانزب بارک راغلی اولا دا منز دا سے او دا منز دا سے یرا تپکی دا سے والاڑی یرا دا پخید گورا ٹک ندی خوا دا با دا سی سیدہ کی سلزلہ دے دے حدیث نا قربان شم، 1000 زل دے دے روایت نا قربان شم. خوب پیغمبر یواز دا یو روایت نا دے را لے گلے، یواز مانزب بارک روایتو نا ندی، معاشرہ کی زرگون خبری دی چی آغا تروسا تگی دی دا بیان. عوام تے ندی خبر، دا کور دا پردین خلق ندی خبر چی زما سر با ورندار پا کور کی چنگا پاتی کی گی دا دین خلق ندی خبر. خو کا پردین ورطا ہوا یا غوی چی رب یل کور وسنو نشتا، خو دین ندی خبر چی پا یو کور کی ہم پردہ کی گی. ورندار دیتا سر کور کی وی خبر دیم در سر کئی سلام کلام دیم وی بیابم پردوی دا دی چا طریقہ دا ماو تا ندا بیان کرے ولی ماو تا منظورون نیو فارے دا لاسونا بدا سے پرتا کئی نا دیزے پرے نانا دیزے پرے بے پرتا کئی دا غنو سر جنگ ولی یا رشتہ دی یا نشتا لاسونا بدل تک دے نجی دلتا بیگ دی نجی دلتا بیگ دے یا رجی دا روایت کے دار اغلی دی ٹک دے دینا دے قربان شم خدا طول زندگی دا شپتا کالا با پم دیتی رو چی پا منزے کے بلاس کمزے کی دو فاتحہ بوائیو کا نبوائیو چی چوکی وئی منزی کی گی ہوگا چوکی نوئی منزی کی گی تقلید دے بس دا پینزم اصلی دی سکات تے سنت و نبات دعا دا جنازے نا پس دعا دا مڑی جوندی دی ہوگا مڑی مڑی پیغمبر جوندے دے ہوگا پیغمبر وفات تے قبر کے دے کا جنت کے دے طول زندگی با پدی باندی تے رہو سود نہ بنو خبر قرض نہ بنو خبر معاشرتنا اخلاقنا آدابنا فرائضنا لوی فرائض حقوق العباد طول عمر یو سڑے منزون کی اختلاف دے کافر کی گی کن کافر کی گی جنت تبزی و کن بزی اختلاف دے طول عمر یو سڑی منزن دے کڑے بعضی خلوی کافر دے بعضی وی ندے کافر یفزی الکفر خو مسلمان دے کی دیشی اللہ پاک دا خپل طول منزن ہوتا معاف کی خوچی یو سڑی دو پردی حق دم را خوڑلے دے تولی دنیا پہ اتفاق تے چی دا جنت تا نشید دے و دیڑو اختلاف نشید دا اتفاق خبری منگ پری خیدی دی اختلاف خبری کل قرض جر نفعا فہو ربا ہر آغا قرض چی آغین فائدہ واغستے چی آغا سود دے نور خلا پریگ دا کم بزرگان علماء پیران دا تیچ سپتو نکائے کلے پا ہوا روان کے کلے پو بو روان کے دا ورطا نگوری چی نوح علیہ السلام پو بو نشت لے اللہ ورطا ہوئے کشتی جوڑا کا پو بو نشت لے کر اللہ ورطا ہوئے کشتی جوڑا یو نس علیہ السلام
سمندر تا پریوت دو بو پسر نشوت للے ماہیو خوڑ او تڅوي پلانې بزرگ په بسم الله ویلا سمندر باندې مسلوا چول روان شه وای 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 استادی ولی نظار شم چې د نوح علیہ السلام نه مقام اوچته استادی ولی نظار شم چې د یونس علیہ السلام نه مرتبه اوچته ده تعالی دا پتشتا چې څوک د ولی مرتبه د نبی ځای ته ورسوین دا کافر دی ورته کولو خبرې خوړو کوما که د ولی مرتبه د نبی ته ورسوله څه شي په پاخه کړي کافر چې ورنه اوچتی کې بیا خو لږ پاخه نم پې ورتېر شه او ستا منبر د محراب نه دا نارې راوځي دا سوچ نه کوي چې دا خبره مې کم خوا لاړه یرجی مصلی واچوله مصلی واچوله او په اوبو باندې روان شو او وی چې یا جنید وایا مخې ته الله دې ګونګ که چې ګونګ شي صرف په دې خو کار نه کېږي که نه لږ سوچ وکړه قرآن کریم سره یې وتله دا خبره زما رب وایي نوح علیہ السلام ته وایي چې زما سترګو مخې ته زما مخې ته کشتی جوړه کا اے نوحا ولی سمندر باندې پورې کېدی تیرې دی یونس علیہ السلام رب العالمین څرنګه چې دی پریوته سمندر ته پریوتو سره سمندر کې ډوب شو نو ځکه مې وخوړ اوانه یې نه خوري میان په هوا نه ځي کېدای شي تاسو په میان په هوا ځي جاس پشان په دې دنیا کې میان جاس پشان ته په هوا سمندر کې وي یونس علیہ السلام ډوب شو ځکه مې وخوړ او ستا بزرگان نه ډوبي ستا بزرگان نه ډوبي بسم الله ویلا او دا خبره کېدای شي چې نوح علیہ السلام له بسم الله کېدای شي یونس علیہ السلام العیاذ بالله بسم الله نه خبر او دا کېدای شي چې په بسم الله عمل نه و ایرا خلق سوچو کسے حدیث مبارک کی راضی کل قرض جر نفعا فهو ربا هر آغا قرض چی آغا فائدت واغستلی شینو آغا سود دے دا علماء دا نکانو آغا واقعات ذکر کا امام ابو رحمہ اللہ بارک راضی دا سے نورم علماء تیر شوی دی چې هغوی به چاله قرض ورک نو د هغه سړي د کور سیورې خوا کې به هم نه تېرېده قرض به چې چاله ورک د هغه سړي د کور سیورې خوا کې به نه تېرېده د هغه د دیوال سیورې ته به نه کېناسته چې اسناب د ورځ د قیامت الله رانه تپوس وکړي چې تا وله قرض ورکړی و بیا دې د دیوال د سورې نه فایده اخیستې وه منگ چې چاله قرض ورکو بیا هر ورځ بیا ته پټلې ګوته ټینګ کړي کر چې ماشوم باروزي څوک ته فلانکي خانه جي صاحب راغلی الله چې پخې کې بسکټ راوړی 100,000 به قرض درکړی او دومره چای به درکړه اوس کې چې ورپسې حساب کې کېدای شي د 500,000 یې چای څکلي هر ورځ به راخلاص اجره کې به نیغ ناستې او پښې به یې غځولي دا حدیث یاد کا دا حدیث ووایه دنیا ته چې چاله قرض ورکوي خالصتا د الله دپاره به یې ورکوي که دنیوي غرض دی وکه د قرض نه نو دا سود دی څه شی دی دا سود دی قرض دی ورکړی دی یو سړي نه اوس ترې نه فایده اخلي هیڅ قسم ته دنیوي غرض او یو سړي سره ستا مخکې نه تعلق دی ورځې کور کې کینې چیم ورکرڅ کې تا کرم راځي تم ورځې روټۍ خورئ او بل کره د هغه دستور مطابق قرض نه پس هم ورتلی شي خو چې یو سړي سره مخکې نه ستا دا ګزاره نشته یا د ګزاره دا خو میاشت کې یو ځلې د تللو شپږو میاشتو کې یو ځلې د تللو او د قرض نه پس دې ډبل کړه دې کې احتیاط پکار دی همدارنګې یو سړی د چا د جرګې مشر شه د چا قاضي شه د چا سالس ولګېده د هغه سړي سره هېڅ تعلق نشته په ژوند یې ورسره نه روټۍ خوړلې ده او نه یې ورسره چای څکلي دي نه یې بل کره تلي وراغلي اوس یې جرګه کې د سالس شه د حکم شه د قاضي شه
هغه ورته راخلاص دی السلام علیکم جی بس همږه راغلو چې د پوښتنه وکړم دروازه ورته مه خلاصوه ورته چې مه راځه ته دې نه مخکې راغلی څه له راځې خو خالص د دې دپاره راځي چې ما سره پالش ولګوئ او ما ځان طرف ته راواړئ یره جی تا سره زما ډېره مینه ده او جی موږ ډېر مخکې نه پخوا نه تا پیژنو جی بیانونه و دا وګوره که نه دا ګوره بیان دې م را سره دی څله دې راوړی دی پارون ولې نه راتلی میاشت مخکې ولې نه راتلی کال مخکې ولې نه راتلی دې دپاره راغلی چې زما همدردي حاصله کړي نو شریعت وایي چې دا حرامه ده روټۍ دله وکړه نه به یې خورې چای دله وکړې نه به یې څکې کور ته یې وغوښتې نه به ورځې په لار تېرېږي نه به ورځې ولې مخکې نه د تعلق نشته دا جدید تعلق خالص په وجه د معامله دی او دا د شبهې نه خالي نه دی او یو سړی قاضي دی مخکې نه ستا ملګری دی راشه درشه تګ راتګ تعلق ټلیفون یاري دوستي دې ورسره ده ستا ورسره معامله راغله هم ته حقه زوړ تعلق جاري ساتلی شي دا قاضي دا سالس دا حکم دا ستا کور ته راتلی شي تا کره روټۍ خوړلی شي حقه زوړ دستور مطابق نوی دی چې کم زیاتی راوسته دا به حرامي پیغمبر علیه السلام دا طریقې موږ ته امت ته ولې ښودلي دي چې معاشره خرابه نشي او ته هغه ګندګیر نشي چې ته د جهنم مستحق وګرځي پیغمبر علیه السلام ته رب العالمین فرمایي ورته وایي چې اے پیغمبره لعلک باخع نفسک اے پیغمبره د خلقو ایمان نه راوړلو په وجه د خلقو راه راسته نه راتللو په وجه صراط مستقیم باندې نه تللو په وجه الله فرمایي ته ځان وجني دومره محنت کوي دومره پریشان یې ټوله ورځ غمګین یې په لمر باندې ګرځې غرمو کې ګرځې ډېر زیات پریشان یې بار بار محنت کوي الله ورته فرمایي وما انت علیہم بمسیطر اے پیغمبرہ ته خلق علما چوکیدار نہیں لګلې ته د دوی چوکې مکوا ته چوکیدار نہیں چې تا نه به د هرې خبرې تپوس کیږي نانا وما علیک الا البلاغ بس صرف دعوت و تبلیغ ولو کا مسئلہ ورته بیان کا یو ځل یې پویه کا بیا چې پند نه حاصلوي پند والا ورکه ګرځي دي خپل کار به کوي ته ورباندې زړه مه خوره نور ځان مه کړوه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې ځان کړوي ولې ځان پریشانه کوي دې دپاره چې خلق د نارواو نه بچ شي د جهنم مستحق جوړ نشي دا خلق د اور تللو والا جوړ نشي دا خلق خپل ما بین کی زندگی ترخه نشي او دا د جهنم والا نه دا غ د خسته جنت والا جوړ شي الله هم په خلق مین رسول هم په خلق مین الله هم د خلق خیرخوا رسول هم د خلق خیرخوا او چې څوک وایي چې زه د پیغمبر وارث یم هغه به هم د خلقو خیرخواه او د خلقو خیرخواه د خلقو پالشګرو چمچې ته نشي ویلی چمچا او خیرخواهی کې فرق دی سړي دشمني دا یاد وساته کم سړی چې تا پرې پلش لګوي بعضې مثالونه د منبر سره خوند نه کوي کني بیا به ما پې ښه پوی کړي وی بعضې پالشونه د سړي د تباهۍ دپاره دي سړی چا پسې پلش کله لګوي چې کله د سړي نه غلطه فایده اخلي بله وجه شته د پلش بله هېڅ وجه نشي کېدی د پلش لویه وجه دا یي چې کله ته سړي نه ناروا فایده اخلي ناروا فایده ته اخلي نو ته به پالش لګوي او چې کله ته د چا خیرخوا وې د پالش ضرورت نشته پالش د خیرخواهی د پاره د پویولو ضرورت دی او د خیرخواهی د پاره د سړي د پالش ضرورت نشته چې ته په دې باندې چې دی رانه خفه نشي خیرخواه چې ځان ګڼي سل زله یې خفه کا او کار نه یې منع که
او کته د سړی خیال ساتي چې دیر نه خپه نشي دی ته جهنم نه نشي بچ کړی. خبره پوهېږي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي قربان شم د هرې خبرې نه قربان شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. خلق ته وایي چې زما امتیانو تاسو د خپل مسلمان رور مدد وکئ، که دی ظالم وي هم مدد وکئ، که مظلوم وي هم. صحابه کرام ورته وایي شاید الله رسوله چې سړی مظلوم وي په مدد خو یې مونږ پوهېږو، خو ظالم سره څنګه مدد وکړو چې ته وایې چې ورور دې که ظالم وي هم مدد یې وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکیم الامت و. څه شی و؟ حکیم الامت. اوس خو موږ د حکیم الامت نوم نورو خلقو له ورکړی. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې لاس نه یې ونیسه، په زور یې د ګناه نه منع که دا مدد دی ظالم سره. ظالم لګیا دی، یو سړي پسې ټوپک راغستی دی، ولي یې کلک یې ونیسه، مری کې یې ونیسه او په دې ځای والا پستول کېږده ورته چې ډز دی وکړه، قسم په خدای چې د مازغه د هغه ځای کې والوځه. نو هغه چې ته د قتل نه منع کې مدد دې ورسره ونه کړه، لاس نه یې ونیسه، ورته ووایه چې وروره دا کلی دی، دا محله ده، ته اوس غریب سړي پسې راوتی خپله بدماشي، قسم په خدای چې د قدم ورتېر کړي چې پښې ده نه کټ کړه. ودرېږه په غریب باندې، مظلوم باندې ودرېږه او د ده لاس ونیسه. نو د ده چې لاس ونیولو دا تا د سره بد ونه کړه، دی خو خفه شه، شل ځل دی دی خدای خفه کي، خو خیرخواهي دې وله وکړه. دی دې د مرګ نه بچ که، دی دې د ظلم نه بچ که، دی دې د جهنم نه بچ که. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خیرخواه د امت، الله خیرخواه دی د بندگانو، او حق پرست عالم خیرخواهی د خپلو شاگردانو او د مریدانو. او چې کم سړی خیرخواه وي هغه ته د پالش ضرورت نه. ا دې سخته خبره کوي، کلکه عزته کی سړي ته ووایي چې نن نه پس چې زما ځای له را نه شي چې دا کارونه کوي. که دغسې خبره ونه کړي ته خلک نشي منع کوی د بدن. یره جي یره جي په یره جي باندې چې کارونه کېدی، نو الله پاک قرآن کریم کې څومره ښکلې ښکلې خبرې را لګېلي دي، خو منلې به وی. نو الله جل جلاله فرمایي الذین یاکلون الربا، هغه خلق چې هغه سود خوري، هرې طریقې سره وي چې وصولوي، کمی پیسې چې بدل نشتا، بے بدله پیسه اخلي. یو شی دی 10 روپۍ چا نه اخلي، خو د څه شي په بدل کې اخلي، دا سود نه دی. یو دی بغیر د څه عوض نه، بدل نشته، 2000 روپۍ در کوم 3 به راکوي. هلکه دا 3 زر د څه شي دی؟ که د څه شي په بدل کې وی خو ټیک دی، که د څه شي په بدل کې نه دی دا سود دی، دا ربا ده، دا حرامه ده. الله فرمایي لا یقومون الا کما الذي يتخبطه الشیطان من المس. قرآن کریم کے رب العالمین 5 سزاګانې مقرری کړي دي سود خور د پاره. حدیثو کې خو ډېرې. یو خوب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوي چې د وینو او د زو یو خان نهر روان دی، هغې کې یو سړی لامبو وهي، غاړې ته راوتل غواړي. نو چې کله دی غاړې ته رانږدې شي، نو د نهر په دې غاړه باندې یو سړی ولاړ دی، ملائکه ولاړه ده، هغه سره ډېر کاڼي دي. نو دی چې کله رانږدې شي کنارې ته، هغه یو دومره کاڼی راواخلي، دا خولې ته یې وولي او په خوله کې دننه ورننه باسي دا کاڼی. نو هغه دې نهر کې بیا واپس لاړ، گزار وخوړ، بیا منډې وهي بلې غاړې ته ځان وباسي. هغې غاړې نه ورته بله ملایکه یا سړی ولاړ دی، هغه یې په کاڼي باندې خولې ته وولي، دا کاڼی خولې ته دننه ورننه باسي. نو د هغه مخ بیا واپس دې خوا راواوړي،
دے دغه سے سہار نا تر بیگا پورے بیگا نا تر سہارا پورے دغه سے د سره کیږي وی ما تپوسو که چې دا څوک دی وی دا ستا د مقصد سود خوار دی دا با د دې وورو د جهنم نا ګرمو پیپونو او زو کې دوی له سزا ملاویږي چې دې سر ته راواوړي ملائک به وولي بیا به وردن نه کی کنارې ته ایستلو ته الله نه پرېږدي نو قرآن کریم 5 سزاګانې مقررې کړې دي اوله سزا الله فرمایي کله چې خلق قبرونو نه پورته کېږي سیدا لکه څرنګه چې موږ تاسو اوس د ځوانۍ په حالت کې یو دغسې به ټیک ټاک خلق د قبرونو نه پورته کېږي په ورځ د قیامت باندې صرف لباس به نه وي نور به مکمل ټیک ټاک وي بربنډ به وي یو بل ته به د چا نظر نشي کېدی سخته یره به وي سخت خفګان به وي نو کم سړي چې سود خوړلی دی هغه به الله داسې پورته کوي لکه چې شیطان ورپورې نښتی وي او د نه عقل ایستی وي او دی مدهوشه او دی کم عقل وي نه لیونی وي بلکې د لیونیانو په شان وي او بس اوتې بوتې به وایي بړبړا به کوي او دی به یو خوا بل خوا غورځي او دی به پوهېږي نه او د ده به حواس خراب وي یوه سزا دا ده ټول د قیامت والا خلق د سیدنا آدم علیہ السلام نه ونیسا تر آخری انسان پورې خلق به حقیر گنی ذلیل به گنی بد به گنی پی به جنی چې دغه هغه ناروا دی دا هغه سودخور دی چې د دنیا کې سود کړی دی علامت به الله ورله داسې مقرر کی چې هغې باندې به دی تباه و برباد وي ټول خلق به پیژني او سپک به ګڼي ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وی لویا گناه داوا چې دبا دا سود دبا دا بیع هم د سود پشان ګڼلا خلق تبوی چې مړه تجارت او په سود کې څه فرق دی خو هلته دکاندار ګټه کوي دلته زه ګټه کوم پیسې مې بندي دي که نه جي باقاعده خلک څه وایي پیسې مې بندي دي ولې زما چې دا 2 کاله پیسې بندي د دې به ماله څه نه بدل څه به راله نه کوئ نه د جرګې والا ورته 100 روپۍ زیات دي الله فرمایي دا لوی کفر دا دی چې حرام د حلالو په شان ته ګڼي او حلال د حرامو په شان ته ګڼي الله فرمایي واحل الله البيع وحرم الربا حال دا دی چې الله سود حرام کړی دی تجارت و بیع حلال کړی دا دی وایي چې دواړه یو شی دي څه فرق دی پکې غټه خره ته په دې هم نه پوهېږي یو شی الله جایز کړی دی بلې حرام څه فرق دی پکې نو پروردگار عالم فرمایي چا چې زما د حکم نه مخکې چې څه کړي وي بس هغه پاتې خو زما د امر نه پس چې دی پرېږدي کچرې پرې نږدي نو الله فرمایي فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دویمه سزا جهنمی سودخور سړی به جهنم لځي همیشه به جهنم کی وي عام گناهګار همیشه جهنم کی نہیں اللہ اور کے صفا کی بیائی راو باسی خود صدخور دا پارا دا خبر نشتا اللہ فرمائی ومن عادا زماد خبر نا پس کچر چادا کاروک فاولائک اصحاب النار هم فیہا خالدون دا سڑے دور خاوندے دے با ہمیشہ ہمیشہ جہنم کیوی دریم سزا دادا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ جل جلالہ سودنا ختم والعوران والغواڑی او صدقولا اللہ ترقی ورکی یا خود پورز دا خیرت اعتبار سرا یا پا دنیا کی صدخور چدے دابا ہمیشہ وگیوی مال کی بے برکت نوی زندگی کی بے خوشحالی نہیں اور کور کی بے عزتن نہیں
او دے با داسی بی عزت خوار و ذلیل وی چھ طالب پتہ نہ لگی جمع خو با سپینیا چولی خ گاڑی کے بناستی خوی با دیر خوار و ذلیل. او بلا خبر دا اللہ فرمائی کم سڑے چھ سود کئی فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ دی سڑیتا اللہ او دا رسول اعلان جنگ دے. اللہ و رسول فرمائی چھے دا زمان دشمن دے نو رب سرا دشمنی خود دیرہ دا خطرے نہ ڈکا دا. خلق دے پیریانو نہ یریگی مولیانو دے پیریانو نہ دیوان والا جوڑ کری اولا پیرے داسی رزی پیرے بیا داسی رزی او بیا پیرے داسی کئی او بیا یرا زمان پا کور باندے پخا لگا ولی وا منگ زکاو پا دا باندے ناستیو یرا جی منگ پلارا تیری دو زمانگا دا جنے خوخشوا منگ پی مینیو. دا خبری پا دی کورونو کی پا دی یوزے بلزے خلق کئی نو پیریانو نا دیوانان جوڑ کری او چی دا پیریانو در سروا وقتا کنا بیا بچکے دلتا اللہ وی فأذنوا بحرب من اللہ ورسول دا اللہ و دا رسول در سرواو نو چی پیری نا یاری گی اللہ نا خوب خودی یاری گی کنا بات یاری گی پیرے دا یاری شے نرے پیرے بمنگ نا یاری گی و قرآن دی شویلی عقیدہ خودی جوڑی ہو کاغا مولیانو سرکنی چیز مڑے جوان دے دے ہو مڑے راگے ہو سڑی تینا خزی تینا بچے موشا بیا با دا پیریانو نا بیا با دا میگیانو نم یاری گی دا جوان دی دی واغا جوان دی خازار ٹک تے گرزاوائی کرکٹو ٹیمو مولا جوڑ کا کلا کلا روٹے مولا کول پکار دی لوی لوی خلق عقیدہ دی چی جوڑا شوا جنات بدتا نیری تا تنزدین شرا صحیح والعقیدہ سڑے مالا او خیا چی پکور کی دا پیریانو بیماری او کتوئی چنا جی اپلانے سڑے خو اشاعتی دے او کور کی بیماری دا پلانے خو اہل حدیث دے او کور کی بیماری دا اشاعتی و اہل حدیث بئی خو عقیدہ بیٹی اشاعت و اہلی حدیث کے دل دا سے گارنٹی نہ دا جی دا سڑی با عقیدہ ٹھیک عقیدہ زان لشے دے تنظیم زان لشے واللہ چھے دا عقیدہ برابر اشی چی جنات دل ورنزدین اشی سگبتے تو سورہ جن و گورا پاگئی کے پیریان پخپلا وائی چھے منگ دے انسانانو نا یریدو و چھے کلم دو دی خبر واورے دے منگ تا پتہ ولگے دے جدا خودیر دا خڑوسانو زامن دی نو بیام پہ لو بھی شروع کرے سورہ جن پڑھاو کا نو بلا لویا سزائے دادا چی اللہ و دا رسول اعلان جنگ کڑے دے اب چا سر چی چوک سود کئی نو دا پروردگار عالم بلا یوا سزائے مقرر کڑے دا. اللہ فرمائی واوڑے دا سودنا ان کنتم مؤمنین کچرے تاسو مومنان یہ سمانا یعنی کہ سود نہ ناوڑی نہ مومن تک سور بلچی شہی بیا وہ ہمیشہ جہنم چالے نہ چی سودخور لا ہمیشہ جہنم دے معلومی گی چی سودخور دا اللہ پا نزباندی مسلمان دا مولیانو توجیحات زان لدی پا قرآن کے لارے استل پا سنتو کے لارے استل دا زمان دا مولیانو وطیرہ دا زان باندی نم دا محقق کیگ دا یا نم دا محدث کیگ دا یا زان دا فقیحانو کے شمار کا بس بیا پا قرآن و سنت کے لارے جوڑوا تاویلو نہ کوا توجیحات کوا بل سڑے کا خبر ہو کی کافر دے ہو کہتے ہو کہ بیا تخوڑیر لوئی محقق قرآن سوچوے لیوی ان کنتم مومنین اور سرا اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون دے دو خبروں نہ سوچا پتہ لگی چھ دا اللہ پا نزبان دی سودخور مسلمان کچری دا اللہ پا نز مسلمان وین و دتا بے ہمیشہ جہنم نور کا ذرا ایمان چی چا سرائی دا امت پا دے خبرہ اتفاق دے و اتفاق دا امت سدوم را غٹا خبرہ نا دا خو قرآن و سنت نا معلوم دا دا خبرہ زکا غٹا قرآن و سنت غٹ شے امت غٹ شے نا دے قرآن و سنت لوئی شے دے قرآن و سنت نا دا خبرہ ثابت دا چی پچا کی ذرا ایمان وی دا سڑے ہمیشہ جہنم کی نشی پاتے کے دے اخپل وقت مطابق وقت بتی رہی بیا براوزی چی دیتا اللہ خالدین فیہا ویلے دے اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدونی ورطا ویلے دے نو زمنگا دا عقیدہ دا چی دا سڑے دا اللہ پا نزبان دے لیر لوئی کافر دے
زکه چې د حرام ګڼلې سود به کولای نه. سود هغه سړی کوي چې حلال ګڼي او تا ته پته ده چې حرام کله حلال وګڼي څه شی کافر. دا الله جل جلاله د دې دا 5 سزاګانې مقررې کړي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے اغا فرمائلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہو. امام مسلم رحمت اللہ علیہ دا روایت نقل کرے قرآن سرا مطابق برابر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعنت دے زما د طرفنا آغا سڑی باندے چی آغا سود کوي او آغا سڑی باندے چی آغا ور کوي. یو مالدار دے چی آغا سود کوي، یو غریب دے چی آغا سود ور کوي. دے پا دے شرط قرضہ غواړي چی زبا خیر دے بیتالا زیادت درکم. نو دا د سود ور کولو والا او د سود اغسطلو والا دا دوارو باندے دا چا لعنت تے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې زما د طرفه په لعنت. او بیا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ په خپل کتاب کې 2 نور زیات کړي چې وشاهدیه وکاتبه. امدارنګي پیغمبر بل ځای کې فرمایلی دي چې زما د طرف نه لعنت ته د سود ورکون کی باندې هم، سود اغستون کی باندې هم، او گواهانو باندې هم لعنت ته، او د دې په منځ کې چې کاغذ لیکي هغه باندې هم لعنت. دلال چې وي منځ کې وړه راوړه چې کوي، سودا جوړولو والا نن سبا ورته کمیشنکار وایي، پخوا به ورته دلال وي. نن سبا دا دور داسې دی، پخوا به چې د چا لور خرابه شوه بهر به وګرځېده، ګډېده به، کنجره به شوه، نو خلکو به ورته کنجره وي. څه شی به وي؟ دمه به ورته وي، کنجره به ورته وي. اوس ورته فنکاره وایي. څه وایي؟ فنکاره. فنکار او پخوا کنجرې کې هېڅ فرق نشته، بس نوم یې وله داسې کېښوده چې ته به وایي چې یاره دا ارمان دی چې زه فنکار وی. دا خو ډېر اعلی نوم دی، پته خو درته نشته چې دا دی څه شی. فنکاره، ګلوکاره نومونه دي که. نو اوس یې وله نوم کېښوده کمیشنکار. بله څه نامه هم شته دی غالبا. څه شی دی بلم خواب ورته دلال وي. دا دلالان هم د لعنت مستحق دي چې هغه په سود کې یو بل ته وړه راوړه کوي او د دوو جوړښته کوي. د سودخوارو د دکانونو او د کورونو او د بیټکونو مخې ته ناست دي، ګاکونه ورته سیده کوي او بس هغه له ورشي او دله کو داسې شپږ میاشتې باندې ګورئ د 50,000 روپۍ خو هېڅ خبره نه ده. تا ته پته ده چې اوس پیسې به د هغه بندي دی وله خو د هغه تقریرونه وله کوي، فضایل بیانوي. څه شی بیانوي؟ فضایل بیانوي. دا خو خیرخوا سړی دی دلته ناست دی عاجز که نه، ګوره خپلو پیسو باندې اوس تاله درکوي که نه. ګوره دا څومره غټه ښېګړه دا دلال دی. څه شی دی؟ دلال. دلال ته چې تار څه وایي ورته وایه، دوی ورته شي کمیشنکار وایي. نو پیغمبر علیه السلام طرفنا هر قسم تعاون چې پکې کوي هغه سړي باندې لعنت دی. د سود لعنت دومره عام شوی دی چې موبایلونو ته هم رسېدلی دی، کورونو ته هم رسېدلی دی. لاټریانې او څه شی یو هغه بیسي ده چې خلک یې اچوي یونین، هر سړي ته وځي، هغه به ځان له خبره ده جایزه. نور د سود د هوا نه او د بوی نه خلک خالي نه دي. الله دې وکړي چې موږ تاسو د دې څیزونو نه ځان خبر کو او د دې څیزونو نه ځان منع کو. ولې په ورځ د قیامت باندې دغه خبرې چې دا منګې کوو دا خبرې بیا سړي ته یادېږي او بیا ورخ نه اوبه تېري. بیا به چې څومره چاله عذاب ملاویږي، عملنامه بیکاره ملاو شي، ټولو نه زیات سوال به دا کوي یا الله منګه واپس دنیا ته ولېږه، بس منګ ته اوس پته ولګېده. الله دا سوال بیا نه قبلوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ دا حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا. یا اللہ سوکم چې راغلی دی قدمونه نه کې تلو کې واچوا. یا اللہ گناہونه معاف کا.
یا الله که څوک بیماران دي ته ولا شفا ورکا. یا الله که څوک غریبانان دي کار د حلال و روان کا. یا الله که څوک قیدیان دي د قید و بند اخلاص کا. یا الله که څوک مسافر دي په ډکو منګولو خپل وطن کې نصیب وکا. یا الله که د چا ودونه نشته نکمل ودونه ولا ورکا. اے الله که د چا اولاد نشته نکمل اولاد نصیب کا. یا الله که د چا اولاد نافرمانه دی ته فرمان بردار کا. یا الله که د چا کورونو کې ښځو سره خپلوانو سره ورونو سره اختلافات دي یا الله ته مینه محبت نصیب کا. یا الہ العالمین دا ټول دشمنه په دوستیو باندې بدلې کا. یو ملګری د مور د پاره دعا غوښته دا یا الله ته ول شفا ورکا. یا الله ته جوړ کا. یا الله نورم چې څوک بیماران دي ته جوړ کا. یا الله چې چا لاس پر تکړه دي نږدې دي او کلری دي ډایرکټی کا انډایرکټی یا الله زړه حاجتونه شرعي پورا کا. یا الہ العالمین زړونه حاجتونه شرعي پورا کا. پروردگار عالم زمون په ملک کې قانون د قرآن او د سنت راوالا. یا الله تمام اسلامی ملکونو کې قانون د قرآن او د سنت راوالا. یا الله څوک غواړي او کنه غواړي زمون د ملک نظام صحیح کا. یا الہ العالمین بهر ملکونه کفار چې د مسلمانانو د پاره سازشونه جوړوي یا الله د کفارو سازشونه خاورو کې ملاو کا. یا الله د هغوی طاقتونه خپل مابین کې استعمال کا. یا اللہ زمنگ جماعت زمنگ مدرسہ یا اللہ په هر لحاظ باندې تا ته محتاج دی. یا اللہ زمنگ د جماعت د لویولو د جوړولو انتظام وکا. یا اللہ منگ تا ته سوال کو رب ته زمنگ انتظام وکا. یا اللہ ته زمنگ د مدرسې انتظام وکا. یا اللہ کم طالبان او شاگردان چې موږ نه سبق وي یا اللہ په یو عمل نصیب کا. یا الہ العالمین ټولی دنیا د پاره د هدایت ذریعہ وګرځوا. یا اللہ د تمام مسلمانانو زړه ته قرآن کوز کا. یا اللہ قرآن سره مینه پیدا کا. یا اللہ د نورو کتابونو علمونو چې کمی مینه په قرآن خلقو سوري کړي دي یا اللہ د خلقو زړونو اصلاح کا. یا اللہ قرآن د ټولو نه اوچت په ومانا. یا اللہ اوچت کتاب دے در چا زړه کې قدر و قیمت پیدا کا. یا الہ العالمین چې چا موږ سره احسانات کړي دي تا ته معلوم دي تور سره احسان وکا. یا اللہ خګړې قبولی منظوري وګرځوا. یا اللہ مال و اسبابو کې برکت واچوا. یا اللہ د توحید او د سنت پلار کې افریدو موږ سره ډېرې منډې والی دي یا اللہ غوی له اجرونه ورکا. یا الہ العالمین چې کم تکالیف او مشکلات ورته رسیدلی دي دا غوی بدلې ولا ورکا. یا اللہ د مزید غمونو په مشکلاتو نه وساتا. یا اللہ نورو پښتنو قومونو چې موږ سره کم غیرت کړي دی یا اللہ ته ملګری شه. یا اللہ اوس ورمړو کې د توحید او د سنت د مسلې د پاره چې څوک موږ سره ملګرتیا کوي ته ملګری شه. یا اللہ چې کم خلق مخالفت کوي پوی نه دی یا اللہ د قرآن او د سنت دوستی ورته نصیب کا. یا اللہ غیر چاپیر خلق کو عقیدہ جوړه کا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة